چې د مرګورو شکریا مدا کی او لکه خبرې په تفصیل سره وکي د قلم قافلې صدر چې د ډیرو کتابونو مصنف دی کم از کم دی وخت کې د 29 کتابونو مصنف دی او امید لرم چې نور تحقیقات هم ډیر را روان دي محبوب ګل یاسر صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي د مرګورو شکریا مدا کی په خیر علیم وي او خپل خبرې مو کی محبوب ګل یاسر. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دې پروګرام لراله او د دې پروګرام هغه ښایسم نورم سیوا کو خصوصا بیا د زلمی ننګیال اعظم خان ډېر منندو یو چې نن دا کومه غونډه دلته کېږي دا د خلیل خیلو په دې درنه حجره کې کېږي. ملګرو د دې نه مخکې داسې پروګرامونه شوي دي. قلم قافله د 2005 نه جوړه شوې ده او وخت په وخت باندې په سوره باندې پروګرام کړی دی په جهیز خلاف څونه په دغه دا همدغسې پروګرامونه یې کړي دي. داسې ډاکټر امادیه بیګم د دې نه مخکې هم هغوی لکه په دې باندې ډېر پروګرامونه کړي دي د نشو خلاف یې مختلف تنظیمونه چلولي دي. دا څه لومبې ځل نه دی چې دا پروګرام مونږ کوو. په دا د قلم قافلې یوه هڅه ده چې مونږ یو کوشش وکړو ډېر وخت پس لکه مونږ په دې باندې دا پروګرام انعقاد وکړو. داسې پروفیسر ایوب شمشاد صاحب د نشو خلاف هغه یو تنظیم ساز کړی و النور ویلفیر ارګنایزیشن یو 2 ځله یې سیکلرۍ سره مقابلې هم کړې وې کویت مقابلې یې کولې او د تنګي مونډه به دا دغه چالو شو نو داسې شیرپاو شاخوا بیا به زیم او بیا به د کوچي پول ته هغه سیکلرۍ ورسېده او هلته به بیا مقابله وه. نو داسې وخت په وخت لکه پروګرامونه شوي دي خو دا مونږ خپله یوه هڅه وکړه او انشاءالله د دې نه پس به بیا هم کوو. ادبي او سماجي تنظیم قلم قافلې ته هم دا یو اعزاز حاصل دی چې 2-3 کاله مخکې د ضلعې په سطح باندې د ډي سي چې کوم کتابونه چاپ کړي د 40 ملګرو نو هغه هم قلم قافله بیا خصوصا تنګي ته دغه کریډټ حاصل دی. زموږ ملګري سمندر عثمان خیل څوک چې ندامت کوي دوی هم د نشو خلاف یو کتاب راټول کړی دی په هغې کې مختلف ملګرو نظمونه هم دي او نور تفصیل هم په هغې کې دی خو چونکې هغه هم زموږ د بې وسایله چاپ دی د هغې د چاپ لپاره موږ کوشش کوو. انشاءالله دا سلسله به جاري وي. زه ستاسو ډېره مننه ادا کوم. شکریه ډېره مننه. خاورې د ځواني کړ په نشو زلمیه غرق بشي او کور ته چې راځي په نیمو شپو زلمیه غرق بشي او څومره ته د خپلو پردو نظر کې سپک شولې ولې ځان سېځې په سرو لمبو زلمیه غرق بشي. دې نه بعد په دې شعرونو باندې د عوامي جرګې وایس چیرمن اسیم علي خان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل اظهار ما پې ضمیر وکړي. اسیم علي خان. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل طرف نه د ټولو شاعرانو د میډیا ملګرو او خاص کر د لطم خان ډېر زیات مشکور یم چې داسې ښکلی پروګرام یې انعقاد وکړو. زه به د شاعرانو او د پښتو په دغه باندې لږ خبرې وکړم. شاعران چې دي نو دا یو ښکلا ده چې هغوی د پښتو ژبې له یو ښکلا ورکړي او سیکنډ چې کوم دغه دی نن سبا چې کوم اکټیویټیز دي نو دا یو هیلث اکټیویټي ده چې کشرانو ته دوی یو لاره ښیي ځکه چې نن سبا تاسو ګورئ تعلیم دی نو هغه په انګلیش کې دی په اردو کې دی. زمونږ ایون موږ خپله پښتو نه ده ویلې ده. اوس خان راته لګیا خو نعیم خان چې یو بوک ورسره و نو ما ته یې موږ له پښتو ویل نه راځي که نه او دې کتاب باندې پوهېږو. نو داسې کسان او دا شاعران چې وي نو انشاءالله زه یم چې دوی به راتلونکي چې څونه زموږ نسل دی او کوم ینګسټرز وي چې هغوی ته دوی د پښتو دا کوم اهمیت دی دوی په وجه به هغوی ته هغه رسي انشاءالله. او سیکنډ زموږ د کومه عوامي جرګه چې کوم سمندر صاحب ووي نو هغې چیرمن سلیمان خان دی او موږ ته چې پرون ننګیال خان کوم انویټیشن راکړو نو په هغې باندې موږ خپل منځ کې دا خبره وکړې چې شاعران چې کوم دي تنګي په څونه شاعران دي نو موږ به تاسو ته زموږ انشاءالله عوامي جرګه چې ده 2018 نه رجسټرډ تنظیم دی سوشل ورک کوو
او تاسو څونه شاعران چې دي هغه کې چې کوم کمزوري وي ځکه چې هغه د پښتو لپاره کار کوي نو ان شاء الله مونږ پتا سو مونږ له سنیم دراکې چې چاته لیک کې څه مسله وي چاته ایون څه مسله وته وي او هغه تاسو امداد ضرورت وي نو ان شاء الله عوامي جرګه به هغه سره خپل طرف نه کومک کوي او زمونږ ان شاء الله عوامي جرګې چې څه دغه نه غواړي ان شاء الله مونږ تاسو سره امداد مرسته کوي ان شاء الله کو ثانک یو دا وسیم علي خان چې تاسو ته خپل اظهار واپس ضمیر وکړو مرګرو من څنګه چې تبلیغ والے مرګري لګیا دي او امر بالمعروف کوي دغه شان مونږ هم لګیا یو امر بالمعروف کو تر خپل وسه باندې چې نوې نسل د نشې د ناسور نه ځان بچ کړي ځکه چې نشه رسوایی ده نشه بېحیایي ده نشه احساس کمتري ده نشه د خاندان نه چې بلکې د ټولې دنیا یو پیغور دی موږ د چا په ذات باندې ګوته نه اوچتوو ځکه چې دې نه اخوا کار هغه د انتظامیې دی زمونږ د دې قبیح عمل موږ مخالفت کوو چېرې ولې نوی نسل چې کوم د ماډرن نشه ده په ایسو کې مبتلا ده یا مطلب دې نه مخکې که چرس و افیم و په هر حال هغه کوم ځان له ځان نه خپل خپل ځای دی مختلف قسمه شعرونه هم وایو دا نه ګینې چېرې مطلب صرف نشه ده چونکې موږ دا د خوشحالۍ پروګرام دی چېرې موږ راغلي یو د نشې خلاف لګیا یو قدمونه اوچت کړي دي دې نه بعد زه د ابدالي ایجوکیشن اکیډمي پرنسپل شیر علي خان ته د یو څو منټو لپاره بلنه ورکوم په دې شعرونو باندې چې مال ستا تصویر په ګوتو نه راځي او واګې د تقدیر په ګوتو نه راځي او تا نه چې پیریان د غرور پاسوي یاره داسې پیر په ګوتو نه راځي او ستا د وورو ننګو موسم اوپلکه کشمیر په ګوتو نه راځي شیر علي خان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل خبرې سره شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم محترم صدر محفل مشر میلما او ماته مخامخ زمون ټول مشران کشران په جمع السلام علیکم نشه کاغذ د بورډرو په شکل کې وي کاغذ د آیسو په شکل کې وي کاغذ د سیګرټ په شکل کې وي مطلب په هر فارم او هر شکل کې چې وي واقعي یو سنگینه مسله ده او د انسان چې کوم دی په صحت کاغذ ذهن دی کاغذ پیپړې دي او کاغذ ګردې دي هغه بالکل تباه کوي څنګه چې نشه جسمانی طور باندې یو لوی نقصان لري او د معاشري چې کوم مفید کارونه دي په هغې کې د اخیستو قابل نه وي دغه شان معاشرتي مسایل هم د ډېر زیات دي که چېرته موږ نظر واچو په یو کور کې په یو نشهیي باندې لکه تاسو وګورئ صرف یو هغه نه بلکې د هغه رشته دار د هغه فیملي سره کنسرن چې څومره خلک دي هغه ټول د هغه یو نشهیي د وجې چې کوم دی متاثره کېږي چونکې نشه چې کوم ده زیاتر د معاشرې بوډا یا سپینګیري یا مشر یا درمیاني ایج سره تعلق نه ساتي بلکې هر یو سړی کولی شي او هر سړی په دې کې مبتلا دی خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د یو قوم بنیاد یا مستقبل په څه باندې جوړیږي او هغه کم نسل دی نو هغه نوی نسل دی نوی جنریشن دی راتلونکی جنریشن دی او د بدقسمتۍ د وجې که تاسو نظر واچوئ یا تحقیق وکړئ نو زمونږ چې کوم څومره نوی نسل دی هغه ټول په نشه کې اخته دی زیاتر په نشه کې اخته دی که تاسو تحقیق وکړئ یا 60-70% به بالکل دا زمونږ چې کوم ځوانان دي د چا فیوچر
چې جوړیږي د یو مشر د یو ملک د یو معاشرې مستقبل چې جوړیږي نو هغه په دې نه شک اخته دی په حیثیت د معاشرې یو وګړي د یو فرد د یو انډیویجول دا د هر چا فرض جوړیږي چې د نشې خلاف او بیداری اویرنس پیدا کی او څومره چې کېدای شي خپل کردار ادا کړي به حیثیت مور او پلار لومبه د مور او پلار ذمہواری دا جوړیږي یا د مور او پلار ذمہواری جوړیږي چې هغه د خپل بچی تربیت او په تعلیم باندې خصوصي توجه راولي ځکه چې لومبه تعلق چې کوم د یو فرد دی نو هغه مور او پلار سره دی که تاسو نظر واچوئ نشان زیات تر هغه خلک جوړیږي په چا باندې چې د مور او پلار نظر ډېر کم پاتې شوی وي نو د معاشرې چې کوم مور او پلار دي د هغوی لومبۍ ذمہواري دا جوړیږي چې د خپل بچي تعلیم او تربیت وساتي او په خاندان سره وساتي او د معاشرې یو فایدهمند فرد یې جوړ کړي باقي د معاشرې هر مکتب فکر چې کوم یا ریسپانسیبل خلک دي پکار ده چې هغوی خپل کردار ادا کړي د دې نه علاوه ګورې دغه شان نور هم فیکټر دی او د هر چا خپل خپل ذمہوارۍ نه دي دغه څومره چې د معاشرې داسې سرفرست خلک دي عهدیدار یا MNA پکار ده چې هغوی خپل نوی نسل چې کوم را روان دی د هغوی د روزګار دپاره د هغوی د مصرفي کېدو دپاره مختلف اکټیویټیز روباسي که هغه د روزګار په شکل کې دي او که هغه د کھیل کود په شکل کې وي نو زما چې څومره خیال دی د معاشرې زیاتر چې کوم نوی نسل دی کوم چې په دې نشه کې اخته دی څه نه څه به د هغوی یو بل اکټیویټیز به میلاو شي او د دې چې کوم اثرات دي د هغې نه به راوځي هغوی چې کوم احساس کمتري ده هغه احساس کمتري به ختمه شي زه زیاتره ټایم نه اخلم خو هغه زمونږ زیاتر چې کوم پښتانه ملګري یا مونږ چې پښتون قوم یا مونږ همیشه دپاره د جوش نه کار اخلو د هوش نه کار دا اخلو څنګه چې سمندر صاحب وویلې چې یا سر صاحب وویلې چې را مختلف پروګرامونه په دې شوي دي او مختلف شکلونه کې په مختلف ځایونو کې او د دې د اویرنس دپاره چې کوم دی لګیا دي پروګرامونه مونږ کوو هلې ځلې کوو نو دغه شان د دې اویرنس لپاره دا پروګرامات او دا پروګرامز او دغه شان تقریبات دا ضرور جاری ساتل دي چې را زموږ نوی نسل هغه بیدار شي چې را ستا څومره ریسپانسبلیټیز دي او پتا به ستا په وږو باندې د ملک او د قوم کومې ذمہوارۍ پرتې دي هغه به اوچتول غواړي او به تاسو اوچتوئ د هغې تاسو ریسپانسیبل یې او د هغې چې کوم دی ځان هغې ته ریډي کړئ د هغې ځان تیار کړئ نو زما چې څومره خیال دی دا د معاشرې هر یو فرد او د هر یو کس ذمہوارۍ جوړیږي چې په نوي نسل کې د نشې خلاف اویرنس پیدا کړي والسلام شیر علي خان صاحب ډېره مننه چې څومره دلته صحافیان ملګري راغلي دي که په هغې کې د ریډیو وطن چیرمین ریاض الحق صاحب دی که وایي صاحب تنګي یحیی جان ساحل صاحب دی که د اشنغر نیوز صدیق رور دی زدارنګ د محمود جان د چینل نوم خو رانه نه راځي محمود جان رور دی دې نه علاوه چې څومره ملګري دي انور خان زموږ ډېر خدمت وکړو 2 هفتونه په ادا کړی الله دې ډېر خوشحاله کړي ملګرو د سټیج نه خو کوم کسان رابلو موږ رضا رور ناست دی رضا بخښنه غواړم ته مې یاد نه کړې ملګرو د سټیج نه مو ملګري ټیم په ټیم باندې راپاڅو د پیپل پارټۍ سینیر او تکړه ملګری او سیاسي او سماجي رهنما زموږ د ننني پروګرام کوربه ننګیال اعظم خان په دې شعرونو رابلم چې نور نه لرو جانانه څه نسبت پېژنګلو زما او ستا تړون دی محبت پېژنګلو او څه ډېره موده وشوه چې واړه پکې زاړه شو چا ونه کړه د دې جمهوریت پېژنګلو ننګیال اعظم خان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل ملګرو شکریه مه ادا کړي او خپلې خبرې وکړي سمندر صاحب مننه پیل کوم د لوی سختن په نامه چې ډېر بخونکی او رحمان دی
محترم صدر مجلس دلته په سټیج ناست مشر میلمه ما ته مخامخ د ادب سره د لیک سره د لوست سره شوق لرونکي ملګري په پښتنه مینه راټول ټولو ته زه په جمع السلام علیکم. نن خو دوی خو قربه وویل خو نن قربانه سمندر صاحب دیدي نن موږ هم میلمانه یو او خوشحاله یم چې لږ د روټین د کارونو نه لږ ځان لا داسې یو ډډې ته یو بل غونډه کې کار کوو لګیا یو. که د نشو او د دغه خبره کوو نو د خپل حده پورې د خدای فضل سره که سپورټس دی زه خو اکثر دا خبره کوم دلته د کرکټ او د فوټبال د دې ټورنمنټونه کیږي ما پکار نه چې سړی دا خبرو کې خو ما د خپل وسه پورې څوک دلته نه مایوسه نه دي لیږلې که فوټبال دی که کرکټ دی کار یو دی هغې سره ما کلک ملګرتیا کړې ده په دې باندې نه چې یاره سیاست مخکې شي په دې باندې چې میدانونه آباد دي نو ځوان کول به هغې خواته دغه پام زیات وي په ځای د دې چې هغه انګلیسۍ کې وی چې خالي مازغه چې وي نو دا د شیطان دپاره ورکشاپ دی نو بیا نور بل خواته خبرې ځي. زه ولې چې سیاسي بیکګراوند سره اړیخه مې ده نو زه به لږ داسې سیاسي خبره وکړم لږ دې خبرو ته ټیک شو دوی خو چې څوک خلک په نشه کې بوخت دي نو هغه خلک یادوي لګیا دي خو زه به لږ تاریخ کې تلل غواړي که موږ د امن خبره کوو که موږ د بدامنۍ دغه خبره کوو دا د یووالي د پښتنو د یووالي دا خبرې کوو نو دا موږ ځکه کوو ځکه چې دا غونډس کې چې یو ځل پر غړېدو شي د نفرت لورې ته یا د روانۍ لورې ته نو دا بیا څوک نشي ایسارولی او د دې بېلګه مې د ځکه درکړه چې منشیات دا داسې نه ده چې ګینیره دا یو ورځ د باران په شانتې ورېځې راغلې او په موږ باندې راوورېدل دا داسې نه ده د دې په شا یو سوچ و یو نړیوال فکر و او زه دا ګڼم چې د دې نه پرده اوچتول څه پټه خبره دم نه خو ولې زمونږ د نن سباني کول د خپل تاریخ نه لږ داسې بې خبره دی. افغانستان ته شوروي اتحاد چې هغې وخت کې و اوس ورته روس وایي دا راغې دی یلغار وکړو په افغانستان باندې دغلته د روس او د امریکې جنگ شروع شو. اوس د امریکې جوړ شوي چې کوم ګوډاګیان وو چې چا باچا خان هم ویلي دي ولي خان هم ویلي دي زموږ ټولو پښتنو دا ویلي دي چې دغه جهاد نو دغه فساد نو دغه رهبرانو ته به هم زه جهادي رهبران نه یم زه به دوی ته فسادیان رهبران یم. د دوی د اقتصاد دپاره د دوی د ټوپک کې کارتوس نه ختمېدو دپاره او د دوی جیب ډک ساتلو دپاره چېرته چې امریکې مرستې کولې هغې سره سره دا یو بل دسیسه هم دوی وګنډله چې دلته د منشیاتو دا پټۍ ازادې کړې دا یو روان کاروبار شو چې دا د جهاد په نوم چې فساد کیږي لګیا دی چې دا دوام ولري چې دوی پیسې دوی ته کمې نه شي. موږ به اکثر د ملګرو سره زه خو ګوره زه وایم چېرې دا شاعران ټول ناست دي په شعر په دغه کې به ووایم چې لویې څو جرګې به پېښور کوو بیا به سم ګزار په ستمګر کوو او چې وتړي امول عباسینه سره دغه پرېکړه به موږ په اشنغر کوو نو دا خو یو افغان وطن دی ټیک شوه پولې دي په منځ کې ملکونه دي بیل بیل هغې موږ هر څه منو په سیاست کې دغه یو خو کام نه بدلېږي موږ د یو ژبې د یو ولس د یو کلتور خاوندان یو. هغه منډې چې جوړه شوه ملګري به هم دلته دا خبرې کولې په سکول کالجونو کې به دا دغه کېده چېرې د افغانستان ملګري دوی چې راغله دوی ځان سره د هیروین کلچر روړو دا روړو هغه روړو دا هغوی نه دی روړی دا ما چې څنګه تاسو ته وویل دا نړیوال قوتونو دا شیزونه د جنګ چې دوام ولري د دغې دپاره دا منځته راوړه. اوس بلې خواته دا راځمه چې هغه خلک پکې مخکې شو چې چا دې کار کې دا سمګلینګ شو یا دغه شو دې کې هغوی ګټه کوله ای په حیدرآباد کې کورونه جوړ کړل هغه خلک شو چې د دغې ټولنې مخ جوړ شو. دا خبره زه دې پورې کومه چې هر کله
په یو علاقې په کلي په وطن بد وخت راشي ګډوډي وي امن و امان خرابي نو دا یاد ولرئ چې د هغې علاقې ښاغلي هېڅکله د هغې علاقې پېژندګلو نه جوړېږي د هغې علاقې سپک او بېادبي ډېر معاف ولې د ادب ټولنه ده خو د علاقې کم اصل چې دی نو هغه د هغې علاقې پېژندګلو جوړ شي ولې چې هغه ته په اسم ځان بدي نه ښکاري هغه سمندر صاحب ما او تا که پیسې ګټو مونږ به سوچ کوو چې په دې طریقه ښه ښکارم که بد ښکارم دغه خلک په دغې نه دي دغه خلک په ګټې دي او په تاوان پیږي نو دا زمونږ زه یو ځل ناست وم په ګلبېله کې ناست وم خپم شوم ډېر ما ته چا وویل چې تاسو جي د تنګي یم او ښه تاسو د فلانکي د کلي یې ما یې دا اوس ګوره زما کلي په چا باندې پېژندل کېږي لګیا دی نو د ډېر دغه مې ورته یې مې نه مې هغه زما د کلي دی مې زه د هغه د کلي نه یم نو دغه ګین دغه غونډس کې هغه افغان جهاد کې چې پیرغړېدو شو نو دا دې اوس پکې اسرائیل سبا به پکې څه بل څه راشي څه بل څه راشي بل ولې چې سیاسي غونډه نه ده نو زه لږ سیاست خوا ته ډېر نه تلل غواړم خو دا درې خبرې خپلو کې ډېر سره تړلي دي غربت دویم قدم نشه دریم قدم جرم غریب په غربت کې چې راګیر شي د حالاتو مجبوره شي چې بل یې هېڅ ته وسه ونه شي نو هغه خامخا که په خدای کې پناه ونه مونده په مونځ او دس کې پناه ونه مونده په بل څه کې پناه ونه مونده نو هغه دغې خوا ته بیا ځي تېښته غواړي د حالاتو او ګرم نه دی هېڅوک ګرم نه دی په دې خبره خو هر څه ورته اویلیبل دي هغه ته میلاویږي نو هغه ځکه هغې خوا ته روان دی نه په نشه کې بوخت شي نشهیي شي تاسو مو ورته کنځل کوئ زه مو ورته کنځل کوم ټوله ټولنه ورته بد رد وایي خو کار خو د هغه نه دی روان کار خو د ادارو نه روان دی چې هغه شي ولې هغه ته میسر دی بل ولې دا ټولنه یوځای کېږي نه او د هغه اوچتول نه کوي نو غربت نه هغه لاړ نشې ته د نشې پوره کولو دپاره بیا هغه لاسه چې جرم ده نو دا درې وړه سره تړلې خلک دي اوس ډېر بده خبره ده څه ویم خو بس دغسې ده رښتیاو ته به رښتیا وایو دلته د ایسو د وبا راغلې ده نو د لرې برې نه کسان چې تنګي ته راشي ایسو دپاره نو دلته چې هغه دا نشه وموني نه خو د دې لارو کوڅو نه بیا واپس نه ځي اخو ستا په کور هم درځي تا نه په لاره کې شوکم کوي هغه دغې شیزونه د بیا دلته پروت دي دا مونږ په دې ښار کې ګورو حکومت ځای په ځای کاټایز ولګول دا دغه غوندې کې دا غمي چې وي په سړک باندې دا زمونږ مخامخ ده زمونږ دا په دې بدبختۍ باندې اخته زمونږ وروڼه عزیزان دا مونږ ورته د ډېره دغه نه پوډریان وایو دا لګیا هغه وباسي دا بي آر ډي په اربونو روپو جوړ شو د دې جنګلي چې دي دا دویم ځل ولګېدې دا ټول هغوی اوښتي وو نو ګورې دا درې شیزونه چې دي غربت د غربت نه بیا نشه د نشې نه بیا جرم دا یو داسې نه ختمېدونکی سایکل دی او دې پسې د جهاد په توګه دا یوازې نه ستاسو کار دی او نه تاسو یوازې تر ته رسولی شئ د ادیبانو خبره کوم نه دا یوازې زما کار دی نه سیاسیان دا یوازې چلولی شي دا ټولنه خپلو کې سره ګنډلې ده او چې ګنډلې مخکې لاړ شي که ادارې دي که قانون نافذ کولو واله دي که انتظامیه ده که عام وګړي دي که سیاسیان دي اوس که د سیاسیانو ګټه تاوانونه دې خلکو سره تړلي دي نو دا خو ځکه تړلي چې دغې خلکو وده وکړه ما ته په یاد دي چې کال 2008 الیکشن چې وشو په دغې وخت کې دا خلک رو دوی سر غړو په دې علاقه کې نو اوس دا کتل غواړي چې په دغې وخت کې دلته څوک واکمنانو دغې وخت کې دلته څوک په اختیار کې ناست و که هغه انتظامیه ده که پولیس دی که څه دی ځکه چې کار د هغوی نه په هغې وخت کې خراب شوی دی زه دا نه یم چې د کسته به یې کړي هېڅوک د کسته څوک داسې کار نه کول غواړي خو کار ته خراب شوی دی
ما لکه څنګه په سر کې ویلې دا غونډس کې چې یو ځل پرې غړېدو شي دا بیا نه دغه کېږي. دا انګلیسي کې یو متل دی سنو بال افیکټ. د واره غونډس کې چې تاسو به واره کې راپرېږدئ دپاره نه نو هغه ځان سره نوره واره جمع کوي نوره واره جمع کوي نو هغې نه دونه غونډس کې شروع شوي دونه غونډس کې شي نه بیا تباهي کوي. نو لہذا د دې دپاره سم سنجیده کار کول غواړي. دې کې زه دا ګڼم چې زمونږ علماء کرام زمونږ ملایان صاحبان دې په کار چې راپاسي دې ته سم بډې ونغړي. او بل زه اکثر دا خبره کوم چې یاره دا نارینو کار دی دا خدای په خیر کې چې دی دا خو د ښځو کار دی. زمونږ خویندې میندې بلکل دي مونږ ته دوا کوي. دوا کې وی دوا چې د قسمت بدلوي بلکل. خو مونږ به حیثیت د نارینو زمونږ سره عالمان صاحبان دا شاعران ملګري دا تکړه تکړه ځوانان چې دا سره یو ځای شو نو د نارینو په توګه چې مونږ بډې ونغاړو مټې ونغاړو نو هله به داسې جوړېږي. ګینې نو داسې یو سل مشاعرې ته وکړه لاس ته به څه نه راځي. نو لحاظ ما دا ضروري ګڼله چې زه تاریخ سره دا شی لږ لینک کړمه. وخت کمی د لاسه ډېر په جوړتیا کې لا نړمه. نور زه ستاسو ټولو ډېره مننه کوم او زلمو ته زه دا وایم د خواخوږي صاحب شعر دی وی موږ د هېواد مټې زور قوت لرو زلمیان یو ځو په مخ روان یو او کله چې وطن ودان شو موږ به هم ودان یو ځو په مخ روان یو. ډېره مننه. ډېره مننه ډېره مهرباني. دور ننګیال اعظم خان چې تاسو خپلې ګټورې جوړې خبرې واورېدې. ډېر سینیر لیکوالان ملګري د علاقې سیاسي سماجي غړي ناست دي. لالا پکې یم شروع کوم. ملګرو یو نظم دی چې یو خوا روژه و بل خوا سختې ګرمۍ زور کړی و خو سره غرمه وه نور خوږو ملګرو اور کړی و. دې کې ټک ټک ور وټکې د ویښو مه بهر راغلم دا یوه ځوانه زنانه وه زړه پر هر رالم د خپل نشي خاوند په وجه باندې سوال کولو. دا وخت زه د مزدورۍ نه خو م راغلی وم او خوب راله نه راته ستومانه وم غلی وم ورټکېده خو ما ویده څوک ماشومان به ویده او خوب ورله نه ورځي د لوبو شیطانان به ویده. د زنانه آوازو دې سره پریشان شومه زه او چپل مې واچول به سرور ور روان شومه زه چې راغلم وی د الله په نوم خیرات راکې او بچي مې وږي دي مجبوره یم زکات راکې. د خپل نشي خاوند په وجه در په در ګرځېده او دا اوچې شونډې او نفر ګرځېده. خپې یب د خپې وه او خولۍ پرې بخېدې ملګرو په ښکلي مخ باندې اوښکې څڅېدې ملګرو. د دې په سر باندې شلېدلې لوپټه پرته وه چا څه ورکړي بزغوټې په اوږه پرته وه. بیا د اسمان په طرف وګورو خیرېږه ویده خدایه دا واړه پوډریانو ظالمانو ورک کړي وغرم نیولي چې دا واړه قاتلان ورک کړي. یو خوا روژه د بل بچي رانه روټۍ غواړي او اختر نږدې دی څوک جامې او څوک سپلی غواړي. په شته خاوند که بې خاونده یم سوال کړم ستړي شوم او شرمېږم څوک هم د بد غیرت نه لرې شوم. هغه بدبخته دی د ایسو په نشه اخته دی او ښکلې ځواني یې کړه په دې باندې روسته اخته دی. سحر په خړو وځي بېرته ماسخوتن راځي او وروره زنګېږي دی په شان د زنکدن راځي. غم د بچو نه کوي څوک هم پریشانه یم او داسې ژوندون دی په دې ژوند باندې ستومانه یم. کله ناکله کورن لوښي یا جامې یوسي او یا چې زه نه یم بې غیرته د غرمې یوسي. خدای نه سوال کوم چې دی د دې نشو ووړي او ګیلونو خاورې به زما په دې بچو ووړي. ربه یا داسې د ژوندي ضمیر ځوانان پیدا کړي چې پکې ترس وي یا داسې انسانان پیدا کړي چې د دې خاورې نه دا هر قسم غلط لرې کړي او د دې وطن نه د نشو دغه لعنت لرې کړي. خفه شوم ما ورته ویې ودرېږه راځم خورې او اوس مزدورۍ نه رالم هغه در کوم خورې. دی وی خدای دې د دې اجر یو په سل درکړي او د دې ثواب دې خدای کعبه کې په درشل درکړي. ای سمندره بدلې خدای دې اخلاص ورکوي څوک چې بېوسله په دې دنیا کې لاس ورکوي څوک چې بېوسله په دې دنیا کې لاس ورکوي. په خپل نظم ریاض الحق ورور ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل اظهار ما پې ضمیر وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
محفل صدر محترم جناب اختر منیر صاحب په سټیج باندې ناس ډېر درانه خواږه میلمانه او راغلي دې محفل ته ټول ته په جمع السلام علیکم. ملګرو د قلم قافلې د طرفه چې کوم نن دا پروګرام انعقاد شوی دی نو دا یو ډېر لوی قدم دی. قلم قافلې همیشه دپاره که موږ وګورو په دې علاقه کې هغوی چې کوم کار کړی دی نو د معاشرې د بهترۍ دپاره که هغه د قلم د لارې وي او که هغه په پریکټیکل طریقه باندې وي، عملي طریقه باندې وي، نو د دوی د کار د دوی د زیار چې کوم دی نو دا د ستاینې وړ دی. نن چې کوم د منشیاتو خلاف دغه پروګرام انعقاد شوی دی نو په دغه حواله باندې زه دا وایم چې یاره دا لعنت په یوازې زمونږ په دې وطن باندې نه دی بلکې په ټوله دنیا کې دی. خو که څنګه چې ننګیال اعظم خان خبره وکړله چې دلته چونکې خبره د غریبۍ ده، د غربت ده، نو دا سیس دا تړلی شوی دی یو بل سره. کله چې یو ځای کې غریبي راشي، کله چې یو ځای کې د حکمرانانو بېحسي راشي، کله چې یو ځای کې یو معاشره کې یو ټولنه کې انحطاط راشي، عدم استحکام راشي، نو اټومیټیکلي زمونږ چې کوم دا خلک دي دا نشې طرف ته ځي. دغه ویل کېږي د 2023 راپورټ دی چې د 70 لکو نه زیات خلک په پاکستان کې د نشې ښکار دي. خو دا زما په خیال باندې دا ډېر کم، دوی چې دا کم فګر خولی دی نو دا ډېر زیات کم دی. او په ټوله دنیا کې د 50 لکو نه زیات خلک هر کال د نشو په وجه باندې مري، د مرګ خولې لځي. دا یو ډېر زیات لوی خطرناک عمل دی. نشې د نشو بې انتها قسمونه دي. دا که موږ وګورو یو خو دا روایتي نشې دي او یو زمونږ په انسانانو کې، زمونږ په دې چاپېرچل کې یو قسم نشه وي چې چا سره د دولت نشه، چا سره د غرور او تکبر نشه، چا سره د بدمعاشۍ نشه، دا ټول یو بل سره تړلي دي. که موږ کله دا خبره کوو چې یاره دا زمونږ د معاشره د نشو ښکار ده، یا په دې کې دا د عوامل دي چې زمونږ د معاشرې ورځ په لاندې راوستې ده، نو موږ به د هر اړخ ته خیال کوو. څنګه چې ننګیال خان خبره وکړله چې دا یوازې زمونږ د حکومتونو کار نه دی، دا زمونږ د دې ټولې معاشرې، زمونږ د دې ټولې ټولنې کار دی چې دغه د نشو دا عمل چې کوم دی، دا لعنت چې کوم دی، دا ختم کړو. وسره دلته چې کوم دې سره تړلي نور جرمونه دي، بدکارۍ دي، مونږ د هغې خاتمه وکړو. دغه یو خبره کوم چې نن سبا د نشې دا لعنت چې دی نو دا به تاسو وینئ، دا به یوازې تاسو خپل لارو کوڅو کې نه وینئ، بلکې په سکولونو کې، په کالجونو کې، په یونیورسټو کې طالب علمان او چې کوم جینکې دي چې هغوی سبق ویونکي جینکې دي، هغه د دې لعنت ښکار دي. د مستقبل دپاره دا یو الارمنګ خبره ده او تقریبا زه دا وایم چې نن سبا دا لعنت چې کوم دی نو په هر کور کې کلي نو هر دویم کور کې چې کوم دی نو هغه موجود دی. د دې دپاره د رايوځایوالي ضرورت دی، د راغونډوالي ضرورت دی. دې سره په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې اترې کېدی شي، خو څنګه چې خبره وشوه د حکومت کردار یا زمونږ د قانون نافذ کولو والا د ادارو چې کوم کردار دی، زه ښه ښکاره وایم چې هغه انتهایي منفي دی، هغه انتهایي خراب دی. ځکه چې نن سبا که موږ وګورو نو که یو د پولیس محکمه واخلو یا موږ بله داسې د قانون نافذ کولو والا اداره واخلو، هغوی به اول خپل ځان، خپلې فایدې ته او خپل هغه وړوکي څیز ته به خیال کوي د پیسو په لحاظ سره بلکل. او دا دوی ته به خیال نه کوي چې یاره زما دا نسل زه په کوم اړخ باندې روانوم. سمندر صاحب خبره وکړله چې زمونږ هغه نورو خلکو سره کار نه دی، خو دا یو بل سره دا تړلې خبرې دي. کوم خلک
چې د چا چې په دې کې کردار دی یو ډېر ناوړ کردار دی هغه هم ډېر زیات زه به وایم چې مونږ دا ووایو چې یاره په هغې باندې مونږ لعنت وایو چې کوم خلک دغه لعنت چې دی نو هغه زموږ په دې معاشره کې خورئ او یا دغه لعنت یوازې زموږ معاشره نه ده که یو سړی دا ووایي چې یاره زه خو دلته دا کار نه کوم زه خو بل ملک کې کوم نو هغه بل ملک کې ناست چې کوم کس دی که هغه مسلمان نه دی انسان خو دی که نه انسان دی نو په کار خو دا ده چې مونږ د هغه خلکو باندې هم لعنت ووایو او د هغوی هم مونږ مذمت وکړو خبرې رانږدېږي پروګرام ډېر زیات لوی پاتې دی ډېر زیات سترې هستۍ راغلي دي خو ډېره زیاته مننه کوم د سمندر عثمان خیل صاحب د محمود ګل یاسر صاحب د هغوی د ټولو ملګرو او په خاصه توګه باندې د ننګیال اعظم خان چې یو دونه ښکلی پروګرام انعقاد یې وکړو او دا هیله لرم چې انشاءالله همدغسې چې کوم اصلاحي پروګرامونه دي چې دغسې قسم پروګرامونو هغه تسلسل په دې کې راشي او نه یوازې هغه دلته وشي بلکې د دې علاقې د دې تحصیل او د دې ضلعې او د دې وطن په نورو کلو کې هم دغسې پروګرامونه انعقاد وشي ډېره زیاته مننه ډېره مننه دا د ریډیو وطن سینیر صحافي ریاض الحق ورور من لم یشکر الناس لم یشکر الله که څوک د انسانانو شکر نه ادا کوي دا په حقیقت کې د خدای په شکر نه ادا کوي زه چې په لومبي ځل یاسر ته ما ویل چې د ننګیال اعظم خان حجره کې پروګرام کوو د هغه سره مې لو شو نو غړه مې راسې بل پریشان کېده یاره مېل کېدی شي چې ما ته ووایي چې سمندر ته اوسګار او دونه ټیم ما سره نشته الله دې ډېر خوشحاله کړي او الله دې سنټر کې راته یاره چې په ګوله عمر راځو دلته ډېره مننه حاجي کتاب مولا ډېره بس نور الفاظ را سره نشته اورنګزیب که د ډیلي په تخنازیږي خپله خونه خرګدا لره ډیلی دی او زرداران که وبسکي په جام د زرو ما ته خوښ د خپل د خاورو کنډولی دی په جرګي خادم صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل اظهار خیال وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول نه مخکې زه ستاسو په اتفاق سره ننګیال اعظم خان ته تاسو زما مزاج معلوم دی د چمچتو برنګ پکې نشته الحمدلله د زړه د اخلاص نه ستاسو په ورورولۍ کې ځکه چې تاسو هر یو کس د معاشرې یو سنجیده او یو ویښ ستوري ستاسو په اتفاق باندې زه ننګیال اعظم خان ته دا اگر چې د یوې پارټۍ سیاسي لیډر دی یو قدآور لیډر دی د یو خاندان یو ستوری دی یو یاد دی خو دا نن چې په کوم ادبي لهجه کې نو زما په خیال شل پروفیسران انتظار شه شل پروفیسران انتظار شه خو یاره ستم دا دی چې یو خپله خور لور قړمیزنه وي یعنې زه به د ده متعلق هر ځای کې دا ویم چې د 80,000 کتابو مې دا یو ټکي زده کړی که تک تور دی هم ښایسته دی خو چې ستا د ځینې خال دی مړه ستم دا دی چې مونږ کې تول نشته که زما په کتاب کې شاټوري بابلا ناټري پیتوتو او د معاشرې عام کس دا ټول برابر دي ولې صاحب داسې نه ده ستم خبره ده مړه د قلم قافلې ډېر مشهور یم سپیشلی د سمندر خان او د محمود ګل یاسر صاحب چې ټول ژوند یې په یو ډیپه باندې تېر کړ او د نصرزو د برزو په سلامونو اخیستو باندې تېر کړ صدا پرین شه په دې لیکوالو باندې ما ته پته د خپل جیبه چیز کی په یو پیلیچه باندې د زمانو کتابونه ولیکي زه صدا پرین دې ته پیش کوم او سپیشلی دا نن چې کوم پروګرام کړی دی د منشیاتو خلاف اجاز خان په خیر راغلی د میډیا د ملګرو خلک وروستو شکریا ادا کوي زه بیا مخکې ادا کړم ځکه چې سامان ته بالله کې نه راغلی چې خلک د شکریا وروستو ادا کړي نو زه په دې باندې ډېر مشکور یم
چې د میډیا دا کم ملګري زمونږ په د بچو په ځای دي او نمونه ډیر دي ځکه چې ډیر ملګري ما ته مخامخ ناست دي. دا ټولو شکریا ادا کوم او دا ورته یو ریکویسټ کوم چې د ننن پروګرام ته دا دومره رنګین کې چې ګل وې ما ګلزار کړلې منې که نه او څومره مې سینګار کړلې منې که نه. دا پروګرام رنګین کې سینګارې کې پاتې شو. دا نن چې کوم د منشیاتو خلاف زه به د قرآن او د حدیث په رڼا کې په مختصر یو څو خبرې وکړم. الله پاک په قرآن پاک کې انسان په کوم دور کې چې انسان پیدا کړ نو دې ځان ته مخاطب کړ چې ستا دا سر دی په کائناتو کې صرف ما ته جوکل وي بل چاته نه. نو د هغې دپاره یو شیډول ورکړو. هر پیغمبر ته به خپل شریعت ورکو چې ته د خپل امت ته دا شریعت ورکا چې دې مناسبت سره جون تیری نو دې امت ته سیده را رواني. دا الله پاک یو نظام دی. بس په دې خوشاله دی چې زه دا انسان هغه ته وولم چې دې مال سیده راځي که نه دې بل خوځي. یو شیډول به ورکړه هر پیغمبر ته او اواز به ورته کو چې تاسو د خپل امت ته ووایئ چې تاسو دا ووایئ چې لا اله الا الله نو تاسو به کامیاب یې. هر پیغمبر په خپل تکل او کوشش کړی دی په خپل امت باندې. نبی علیہ السلام مبارک نمبر راغی غلی خپل شیډول ورکړ شریعت ورکړ چې دا امت ته په سیده لار کا چې ما ته راشي دی به کامیابي. هغې دپاره ولې خپل شیډول ورکړ. هغه شیډول موږ روزانه په مانځه کې په هر رکعت کې تقریبا که هغه رکعت تش دی او که ډک دی موږ ویو اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما ته سیده لار وښیه. اوس کنفیوژن دا پیدا کېږي چې سیده لار کومه یوه ده. نو کنفیوژن خدای ختم کړ. پیغمبر علیه السلام ته وی چې یاره سورت یاسین کې ورته وی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. څوک ته کنفیوژن کې نه پروزي چې یاره دا مونځ به څنګه کومه او ورګه دا ننګیال اعظم خان اجره کې چې ولې توخیږم ورو دنګم غالبا دا مونځ دی او بل ولا مخې له ورشي چې نه بل چې په کبډي ورشي راوي پر ځای دا مونځ دی نه. او سسپنس ختم کو انک علی صراط مستقیم. پیغمبر استا جون دا د ټول امت او د ټول خلکو لپاره معیار دی. بس چې په دې لار څوک را رواني هغه کامیابي. نو موږ د کامیابۍ لپاره په نورو لارو باندې په ځای دی چې انسان روان شي. په دې کې ډېر رکاوټونه دي. الله پاک دغه ټولو رکاوټونو نه د ټول نه خطرناک رکاوټ که جوارې دي که زنا ده که دروغ دي که غیبت دی خو کوم شي چې د انسان په ژوند ډایرک اثر انداز کېږي او نه صرف په هغه باندې ډایرک بلکې د هغه په ټول خاندان او نه صرف د هغه په خاندان بلکې په ټوله معاشره اثر انداز کېږي هغه نشه ده. نو د هغې متعلق خدای پاک او د قرآن یو ډېرې ښایسته اداګانې دي. ډېر په ترتیب کې سړی را رواني. لکه د پېښور نه چې تنګي ته راځي اول به 400 راشي بیا به عمرزی راشي بیا به تنګي راشي. اول خدای پاک صحابه کرامو ایمانونه راوړي خو لا شراب منینو. نو ورته یې داسې اشارتن وویل چې ولا تقربوا الصلاة الا وانتم سکارى. تاسو چې کله په نشه کې یې نو تاسو مونځ ته مه ورنږدې کېږئ. دی ورته لږ ریلیکسیشن پرېښو چې کله د ریلیکسیشن باوجود هم دا شی روانو نو بیا ورته خدای پاک ووایي چې تاسو داسې وکړئ چې دا شرابو دا جواري هغه روزو کې څه داسې نورې څه لوبې وي ازلام او اسلاب بیا ورته وي دا رجس من الشیطان دي دا د شیطان حرکات دي فاجتنبوه تاسو د دې نه اجتناب وکړئ. نو دی ورته بیا هغه حکم لږ سخت او دې کې د خلکو دپاره دا ډېر لوی ګناهونه دي خو د خلکو دپاره پکې فایدې هم شته. منافقین وایي فایدې پکې څه دي وایي دې دپاره شراب چې څوک وڅکي نو هغه ته یو وخت دپاره ټیسټ میلاویږي مزه میلاویږي. خو بیا ورته خدای پاک وایي چې د خدای پیغمبره صلی الله علیه وسلم مبارکه ته ورته ووایه چې قل د دې چې کومه ګناه ده د دې چې کوم ناکامۍ دي هغه د دې د فایدې نه زیاتې دي.
نو دغلته تقریبا حکم عام کو او بیا چې خلک هلکه فلاني سره خلک ګرځي ډنګري سره ګرځي خو د خپل بچي ته وایي ته خو به ورسره بلکل نه ګرځي. نو دریم ما پخوا به 58 باندې به صدر صاحب راپاسې د ټول حکومتونه بیا ختم کړه او چې کوم سړی پرون وزیر اعظم و نن به داسې و لکه د جوري میرنا و نو هغه بیا هېڅ شی نو 58 خدای پاکي شکر یا ایها الذین آمنو. اوس پورې خو ما د ټولو خلکو خبره کوله او ټولو خلکو فایده په دې کې ده چې دا څلور حرکات نه کوي ځکه چې آخرت به دا ناس مني ناس ټول خلک رالل یا به آخرت مني یا به نه مني د دوی د وجود میډیکل پوینټ آف ویو سره هم پکې د دوی تبعی ده ځکه چې په شرابو کې به زه واخلم په شرابو کې د سړي نه اودس ماتې ځي د سړي عقل په خپل ذهني یو ځای کې صحابه کرام راغونډ شوي وو څه پروګرام لیکو هغه تاریخ لیکلی دی چې مصنف لیکلی چې زه د هغې صحابي نوم نه اخلم هغه چې جمع ورکوله نو قل یا ایها الکافرون صورت کې غلط شو وخت راغله چې دا شراب بند دی 58 ایشو کړه د خدای پیغمبر 58 ایشو کړه بیا چې کله ایشو شوه نو صحابه کرامو چې خدا کمال و هغوی کې خو منلو ځکه خو د اسمان ستوري شو نو د مدینې منورې په کوڅو کې بغیر بارانه دومره شرابو چاټې توی شوې چې د مدینې منورې په کوڅو کې سیلابونه راغلل زه به د شاعرانو په ژبه ووایم چې په ما دې وکړه پتا وشه او په کور دې راشه بې بارانه سیلابونه نو هغه دا څه دپاره الله پاک چې داسې مه کوې ولې څه چل دی دا چل دی چې ستا په دې کامیابۍ کې کمې راولي ځکه چې زه تا ته د ورځې 5 ځله اواز کوم حی علی الفلاح د کامیابۍ ځای ته راشه د ستا په دې کې کامیابي ده دا کوم نشي چې دي دا ستا دپاره رکاوټ دی او ستا دپاره نه دی ستا د مور پلار دپاره دی ستا د بچو دپاره دی د غونې معاشرې دپاره دی د قچرو دپاره دی د ججانو دپاره دی د پولیس دپاره دی او زما د کشر ریاض الحق صاحب ووي او د لیکلو خبرې وکړه د ډېرې لویې فایدې دپاره که ته انفارمیشن ورکړې چې په دغه ځای کې دا کار شروع دی پلانې پوډر خرڅوي یاره دې کې زمونږ بس مونږ ورته لږ پروګرام جوړ کړی دی څه پروګرام جوړ کړی دی هېڅ پروګرام نه یې جوړ کړی بس یو دونه خپل ذاتي ځکه چې بله ورځ کلي ته په چوټۍ روانې صفا خبرې دي که نه زموږ معاشره کې ستم دا دی ما ویل ریاض الحق آواز ورکوم چې صرف دومره وکړې چې حاجي صاحب ورته مه وایې حاجي صاحب په خیر رالي حاجي صاحب په خیر رالي پرون حاجي صاحب د الله په نوم خیرات کړی و د اختر منیر یو وخت یو نظم ویلی و ما ته یو شعر یاد دی پرون حاجي صاحب د الله په نوم خیرات نه و په الله کې فساد کړی و چې د چا د ټیټرون او وخت به ټیټرون جامې وي او ښایسته جامې وي حاجي صاحب په خیر رالي مړه د اسلام شپږ کلمې د خپله کلمه به هم نه ورځي خو دې د کاټن جامې واچي زه په داسې ډپارټمنټ کې پاتې شوی یم زما د ابزرویشن دي مشاهدات دي تجربات دي ما لیدلي دي زمانې هم وکتې په دې معاشره کې دا چا عزت دی لیوني راته ویل لیونی ته یې سړیتوب خو ضلالت دی او تاوان دی خودغرضه لالچي او پوډریشه او پیسې پیدا کوه د ژوند سامان دی مړه دا ځان ننګیال اعظم خان او د قلم قافلې د دې ملګرو چې دومره لوی سوچ وکړو او ننګیال اعظم خان ته خو زه د زړه د کومې نه بلکې ستاسو په وساطت سره بلکې قلم قافلې ته وایم په چمچتوب کې دې نه راځي الله ګواه دی زما دا ضمیر نه دی ما دا ملګري پېژني غریب سړی غریب خاندان سره مې تعلق دی او الحمدلله در غیر پر ہمیشہ تجھے سر جھکائے دیکھا کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے ما خشته وخت تیر کړی دی او داسې وخت مې تیر کړی دی چې د زړه وینې څڅوم غزل پې لیکم زمانې زما نقصان ته خو سوچ وکړه نو زه دې ملګرو ته خصوصا دا میډیا دا کوم ملګري چې ناست دي خدای دې دوی ماباد لري زمونږ کلي چا پېژنده
او یو شاعر د هغه اشنا تخلص خپل اشنا ته خط ولیکو وایي ته چېرته اشنا د چا په یاد کې وي سترګو د اشنا ته دعاګانې کا هغه پسې والو له خلک راوستل داسې خلکو سره خو خلک والو دپاره ذکر هغه وی نه وایي ما خو دته دا نه وي ما ځان ته اشاره کړې ده چې ته چېرته اشنا د چا په یاد کې وي سترګو د اشنا ته دعاګانې کا. نو زه عرض کوم د قلم قافلې دې ملګرو ته د نورو ته زما د طرف نه تاسو ته یو خواست کوم چې د سیاست نه بالاتر خبره کوم. ننګیال اعظم خان په خدای یقین وکړئ شل پروفیسران انتظار کا په کوم انداز کې زه ما کم از کم ایم اے پښتو فرسټ ډویژن کې کړې ده دلته دا ټول الحمدلله په دې رموزو پوهېږي چې په کوم تړون او کومه جوړه خبره کوي ډېر کم خلک به پې پوهېږي. تاسو ته خواست کوم چې په ننګیال اعظم خان باندې یو ښایسته پروګرام ارینج کړي او انشاءالله د هغې منډې تړلې ټولې زما په سر کې. زه اجازت غواړم. والسلام. او پجربي خادم صاحب چې د قرآن او حدیث په رڼا کې د خپلې ژورې خبرې واورېدې ملګرو پروګرام ملګري پاتې یو زم چې زه پکې ډېر څه نه ویم او قیصر باچا را پاڅون زم چې خششن کلام و چې د ملګري لږ نور هم تازه شي په دې شعرونو باندې چې قاتل په ځان نه یم بخښنه غواړم الافغان شیرپور ورته او پښتوان نجات ورته ډېره مننه په پروګرام راتلو هرکلی ورته وایم الله مو ښاد آباد ساتئ. قاتله په ځان نه یم خو په زړه مې د یار نوم دی سینه باندې مې اوله د زړګي نه لږ رادی خوا او ما ویلې که بورا چېرته د ګل په خوا کې ناست دی تور چاپ دی په سپین مخ د النګي نه لږ رادی خوا. قیصر باچا ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام را سره شریک کړي. باچاجي په ترنم ووایه چې هر څه وي ووایه چې پروګرام لږ دغه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نړیوال دی د قلم قافلې د ملګرو او بیا په خصوصي توګه د ننګیال اعظم خان مننه کوم چې په دې دور کې چې نشه عامه ده او زیاتره خلک چې کوم دی د نشې سپورټ کوي په سنسر توګه دوی د هغې خلاف را پاڅېدل د هغې د اویرنس باره کې چې کوم دی داسې پروګرام ننګیال اعظم خان په خپله مرسته باندې جوړ کو. مننه یې کومه لږې خبرې به هم کوم کلام خو به هم وایم که موږ وګورو چې چین د پاکستان نه چې کوم دی یو کال کشر دی او دا یو نشي قوم و خو چې کله هغې کې لیډرشپ ښه راغی او د هغه ځای عوامو دا فیصله وکړه چې موږ به د دې لعنت نه د دې نشې نه او د دې تبۍ نه چې کوم دی موږ ځان ساتو. نو وګورئ چین چې کوم دی هماغه نشي قوم هغه نن د دنیا یو سپر پاور دی. څه چې الله کوي هغه کېږي خو په دنیاوي توګه کوم چې هغوی ترقي وکړه او دنیا هغوی ته حیرانه ده بلکې چې هغوی اشاره کوي نو دنیا اورې راوړي. نو پکار دا ده چې موږ به یې یو قوم یو وطن موږ هم دغه اراده وکړو او کلکه اراده وکړو او د ننګیال اعظم خان خبره چې موږ کلک ودرېږو چې کوم کسان د نشې پروموشن کوي نشه خرڅوي یا د هغې خلکو لاس امداد کوي یا جاګیري نه کوي چې د هغوی خلاف باقاعده یو قوم شو او د معاشرې هر وګړی د دې خلاف چې کوم دی ودرېږي. بله خبره کوم چې هغه شاعر ادیب د معاشرې سترګې دي معاشره کې یو حساس مقام لري. نو پکار دا ده چې هغه شتمن خلک چې هغه دولت لري مرسته کولی شي د دې خلکو د نشې خلاف معاشره کې د امن او سکون راوستو لپاره. نو د دوی ملاتړ جوړ شوی د شاعرانو دیوانو ځکه چې زیاتره شاعران دیوان د معاشرې هغه کم آمدن والا خلک دي. نو پکار ده چې د دوی مرسته وشي. سمندر صاحب کو چې کوم دی دا کلام خبرو کړه او یو آزاد نظم یې لیکلی دی آزاد نظم دی چېرته چې ظلم دی او جبر کېږي چېرته چې ظلم دی او جبر کېږي چېرته چې امن او قرار نشته دی چېرته چې لوږه ډېره تنده ډېره چېرته ظالم خاندي مظلوم جاړي
چرته عزت چې د عزتو کیږي چې میړنی پکې پدار خیږي چرته شراب او کباب ډیر سرمایدار چرته ساړه غړي لوګي تندې چرته خورا چې مایوسی بي وسی چرته نیلام د عزتونو کیږي چرته بیپار د عصمتونو کیږي چرته سو تور سره خپل عزت خرڅوي چرته ځوانې پکور د نن زړې د جون د خوند او رنگ نه نشوي خبر چرته چې تورې زلفې خاورې شولې چرته کبر جبر راج کوي تل چرته د عقل خاوندان بے وسه چرته د عقل خاوندان بے وسه چرته چې خرو کم عقل ډیر واکداران چرته د عقل خاوندان بے وسه چرته چې خرو کم عقل ډیر واکداران چرته ځوانان چې په نشو تماشو چا د پیسو په لالچ وسوځول چرته قاضي چې نکړي حق فیصله چرته گواه چې اختیار ویلی نشي چرته چې څوک د خپل اختیار خبره او د خپل حق خبره جرم ګڼي چرته چې وینه تویږي چرته انسان چې بل انسان حلال کړو چرته بارود او بمونو اصول قیصر خلاف ته دغه ظلم خلاف قیصر خلاف ته دغه جبر خلاف بل کلام ویلی شي چاجی پتارانو میں ہوا ہے تا ن قتل رات گناہ کری ستا خفا کول رات گناہ کری تا ن قتل رات گناہ کری ستا خفا کول رات گناہ کری ستا خبری ټول رات یاد دي 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 نرا یاد دل رات گناہ کری ستا خفا کول رات گناہ کاری یاد دیشی چی تا قسم را کڑیو 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 هغه ماتول رات گناہ کاری ستا خفا کول رات گناہ کاری هر مازیګر هر ماښام ماتم کړما هر مازیګر هر ماښام ماتم کړما هر مازیګر هر ماښام ماتم کړما هر مازیګر هر کړما لکشان خندل رات گناہ خفا گناہ کاری درشی د قیصر زړګي کیسوي کشي 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 حال یې نلیکل رات گناہ کاری ستا خفا کول رات گناہ کاری تا ن قتل رات گناہ کاری ستا خفا کول رات گناہ کاری یو جهان منو جی ډیره مننه د قیصر باچا او په دې شعرونو باندې چې زمونږ د سټیج مهمانو خصوصیم دی او ډېر لوی څېړنکار انسان دی چې نن سبا د هغوی پوښتنه نومي کتاب هم د BS پښتو کې شامل شو سفر کتوزي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل اظهار خیال وکړي شروع کوم کلامه د لوی الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی محترم صدر مجلس ډېر
انقلابي شاعر مزاحمتي شاعر د ډېرو قربانونو را تېر شوي لیکوال او زما شاته او مخې ته ناستو شاعرانو ادیبانو صحافیانو او د سوشل میډیا نمایندګانو د ټولو مننه کوم چې په خپل راتګ یې دې پروګرام ته ښکلا وبخله او زه مننه کوم د یاسر صاحب او سمندر صاحب دي چې زه د مشر مېلمه په کورسۍ کېنولم حالانکه تنګي زما کلی دی زما مور د تنګي زما د جون مرګري د تنګي زما دوه ورنداریانې د تنګي د بس د دې نه بزیات سوشي نو مننه کوم او په داسې اهم موضوع باندې چې هغه د نن دور یو ډېره غټه مسله ده نشه د هغې خلاف یقینا چې داسې غونډه را جوړول دا یو جهاد دی او څنګه چې مشران وایي چې یاره شاعر د قام سترګې دي نو د هغې دا مطلب نه دی چې دی به زلفو ته او بڼو ته ګوري شاعر د قام سترګې دي دی به چې کوم دی نو هجران ګوري او وصال به پې ګوري نه دا چې کوم دی نو د معنا د دې دا شوه چې شاعر به د قام کومې ستونزې چې هغه نور خلک یې نه ویني دی به یې ویني او د خپل قام په خوشحالۍ به خاندي او د هغوی په بربادۍ به ژاړي دا د شاعر فریضه ده یوازې چې کوم دی نو شاعري دا د زلفو سترګو باڼو روزو رخسار شونډو ستاینه نه ده نو دوی دا ثابته کړه چې واقعي شاعران د قام سترګې دي او زه هیله لرم چې دغه شان دې سره به دا یوه بیداري خوره شي دې سره به انشاءالله چې د قام د نورو وګړو هم دې دا پام شي او زه په دې هم ډېر خوشحاله یم چې دلته سیاسي خلک او دلته سماجي ورکران او دلته چې دی نو صحافیان دا هم دوی سره یو پل دي او دلته یې ګډون هم کړی دی او بس په دغه موضوع باندې شیر علي صاحب خادم صاحب دا ریاض الحق صاحب او ننګیال صاحب ډېرې ښکلې خبرې ګټورې خبرې جوهرې خبرې وکړې او بیا د ننګیال اعظم خان خو ډېره مننه کوم ډېرې ښکلې د سیاسي خبرې کړي دي هغې هم په ادبي رنګ کې کړي دي او دوی وویل چې یاره زه سیاسي دغه ته نه روزم سیاست ته ولې نه سیاست په خپل هم عبادت دی چې سپېڅلی سیاست دی چې په اصل معنو کې سیاست دی دغه چې کوم دی نو د قام یو اهم خدمت دی او په دغه طریقه چې کوم کار کیدی شي هغه په نورو طریقو باندې نشي کېدی یا ډېر په ګرانه کیدی شي ځکه چې بعد وخت اختیار لاس له راشي او ډېر څیزونه چې هغه په نرمۍ سره نه کېږي هغه بیا په سختۍ سره کېږي نو سیاست دغه څیز نه دی په هر ګوند کې چې یو سړی وي او هغه چې کوم دی نو داسې جذبات او احساسات یې موږ د هغې احترام کوو او د دوی مننه په دې هم کوم چې دا خپل ځای یې چې دی نو داسې یو د جهادي جذبې د اظهار دپاره هغې چې دی نو دا ځای ورکړو دلته کې دا غونډه کېږي ما ډېره موده مخکې هغه وخت کې چې د بېنظیره وزیر اعظم وه او افضل خان لالا الله دې وبخي دواړه دې الله وبخي هغه پکې د کشمیر د امورو وزیرو او په دې چارسده کې یو دغه شوي دا یو دستوره شوي وه هغه زلمې او نشه دا عنوان یو نو هغه عبدالخان لالا هغې کې مشر میلمه و نو ما هغې دپاره چې کوم نظم لیکلی دی نو هغه تاسو ته وړاندې کوم او ډېر کم عمره وم نو هغه الفاظو کې به پختګي نه وي
اوس هم نشته پکې خو بیا هم هغه د عمر اثرات پکې شته خو دا شلو دویشتو کالو به هم زلمی او نشه اے د سماج د امیدونو د چمن زلمیه اے د سماج د امیدونو د چمن زلمیه تا ته خو سترګې دي د قام او د وطن زلمیه تا ته سبا په انتظار دی اے د نن زلمیه په جهنم نه کې بدل باغ عدن زلمیه د ښایسته ځوانۍ د وکړه احترام زلمیه او خپل زلمیتوب ته د کښېنږ د ګوریدام زلمیه بل بند چې معاشره باندې چې بوج شي هغه ځوان خو نه دی د ځان او قام دښمني د ځان او قام دښمني کار د مسلمان خو نه دی او نشه میراته سره ځان سره احسان خو نه دی زلمیه ستا تاوان یوازې ستا تاوان خو نه دی قام له افرادو عبارت دی که وپام زلمیه خپل زلمیتوب ته د کښېنږ د ګوریدام زلمیه درېیم او اخري بند منم هوا رالوتې د په ټول جهان د نشو خو د پښتونخوا نه راته جوړ شو سم دکان د نشو ترلاسه کېږي پکې هر قسمه سامان د نشو بلها ځوانۍ رانه تاله کړلې خزان د نشو وکړه عمل نور د سحر په دې کلام زلمیه خپل زلمیتوب د کښېنږ د ګوریدام زلمیه والسلام ډېره ډېره مننه او استاد شاعر سفر کدوزی صاحب ظهیر محمدزی دا په پروګرام راتلو سړمی شویم په خیر راغلی ملګرو یو داسې ملګری رابلمه چې ریډیو دلبر چې به موږ څنګه کولو کو نو دغه اواز به پرې راته و بلکې لوی واړه به د هغه اواز ته منتظر و چېرې چا به ورته علم خان شرپه ووایي چا به ورته علم خان شرپه ووایي کلو کې علم خان شرپه ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې زارخیال وکړي بسم الله الرحمن الرحیم وی پرې کړه خدا دغه جبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي ډیر زیات خوشاله شوم ټول ملګرو ته خیرای تحسین پیش کوم او بیا په خاصه توګه باندې ننګل اعظم صاحب هغه ډیره زیاته مننه کوم او یقینا قلم قافلې چې کوم دی نن خپل حق ادا کړ چې د تنګي شانتي چرته چې پیسې دي چرته چې د ډالرو شانتي د خلکو سره بلکې زمونږ نه لري غوټ تنګي واغسته مارکیټونه دي دا وی کاروبارونه دي او په دغه حالاتو کې خوي دا مشاعره را جوړول نو زه چې ما سره الفاظ نشته ما چې کله وریدل نو ما یې څنګه چې خو دوی ته ځان حاضري ضرور کوم او دام ګڼم چې زه ډېر کلک ملګري هغه مو شاته ولاړ دي ځکه چې موږ دلته کې د پشکلاوتې قومي جرګې په نوم باندې خلې ځلې وکړلې د دې نه علاوه د امن جرګې کمال شاه باچا زموږ مشر دی د هغه په دغه کې چې کوم نو خلې ځلې موږ جاري ساتلې دي تنګي کې د سودخورو خلاف احتجاجونه وکړل دغه شانتې په شمالي اشنغر کې دغه شان په تنګي کې خو شاعر چې کوم دی نو دا د قام سترګې غوږونه په حقیقي معنو کې او زمونږ د تنګي شاعرانو له الله پاک عزت هم ورکړی دی او زمونږ دپاره فخر هم دی چې یو شمېر کتابونه هغه ولیکل او هغه کتابونو مختلف ځایونو کې چې کوم دی د هغې پروګرامونه شو نن پکې ډېر نشته دی خدای دې هغوی وبخي بادل صاحب ذکر به هم کوو منیر صاحب ژوندی دی څو کاله مخکې هم د هغه سره مرکه کړې وه محبوب ګل یاسر نوم زکالو سمندر عثمان غیل صاحب چې دوی آزاد اشنغري صاحب چې دوی راټولول کوي منډې تړلې وي د اړه ستړې زیاتې دي او موږ به سلیمان خان ستړې کتې څو کالو نه خو ننګیال اعظم صاحب رالو هغه دغه شانتې مختلف ایشو باندې چې دغه مشران ولې چې دا شاعران ډېر غریبانان دي دا سپانسر کول هم دي دوی ته توجه هم ورکول دي دوی چې نن کوم جهاد وکړو
نو دوی دغه ناسوري خلکو له دغه سمګلرانو له دغه د آیس ډیلرانو له دغه خلک چې کومه دنده چلي هغه زموږ د بچو پنده ده هغوی له سپېړه ورکړه هغوی هغه پیسو باندې لعنت ووي د هغوی په تحفو باندې لعنت ووي د هغوی په مراعاتو د هغوی په هغه چرچو او تاورونو باندې لعنت ووي نو په کار دا ده چې زموږ تنګي خلک هغه خلک چې شتمن خلک دي ما بل هغه ځای کې تقریر وکړو تقریر د خلکو څوک پې پوه شو څوک پې پوه نه شو خو ما دا خانانو د خدای پاک عزت وکړي زه یې واورېدم ما ورته وویل چې تاسو موږ له صرف مړي وړئ خانه چې کوم دی نو تاسو په پېښور کې کوئ چې کله هم د خپلو مفادو خبره راشي نو راپاسئ خو چې کله زموږ د مفادو خبرې نو بیا نه یې چېرته هم د اسپروشو خلاف چېرته درنه وکړه چېرته د اسپروشو خلاف راووتې چېرته روډ هم بند کړه چېرته واک هم وکړو چار دیخي زموږ خبرې په زړونو واغستې او په هغې باندې آینده وختونو کې چې کوم دی نو کار وکړو او نن یو دغه هم یو ثمره ده چې دلته کې ننګیال اعظم صاحب چونکې میجر ظفر اعظم صاحب سره موږ ورکوټوالي نه دې ځای نه موږ سټارټ اخیستی وو هغوی سره هم سیاسي خلې ځلې او ډېرې منډې تړلې وهلې وې نو نن ما سره الفاظ نشته چې زه قلم قابلې ته په خاصه توګه باندې هغوی ته څومره خدای تحسین پیش کړم د هغوی ټولو ملګرو ته نو هغه به کم وي راپاسو به دغه خلک نن په جیلونو کې پوډریان ډي پي او سره راغلو مسعود احمد بنګس صاحب هغه به وایي څه شوې هغه پیسې څه شوې هغه شپارستونه الله رېږي چې دې ضلع ته بیا تګراب سر راشي نو بیا موږ تاسو ته ضرورت نشته دی خو نن ضرورت دی ستاسو دا راپاڅېدل ستاسو دا نننۍ مشاعره دا پکار دی چې دغه خلک وګوري دغه جنسو والم دغه ادارو والم چې دې خلکو سره ملو دي د دې خلکو نه پیسې خوري دوی سپانسر کوي دوی له موقع ورکوي دا څه په وړه سطحه نه کېږي دې کې غټ غټ افسران د مختلفو ادارو دي خو دلته کې دا خلک ولې جوازونه پیدا کوي هغه ورځ زه ډي پي او سره ناست وم یو ایم پي راغله او ورته وایي چېرې چې دلته نه څوک فروټ اخلي او نه دلته څوک سبزي اخلي او تا کرفیو لګولې ده ډېر خلکو ته وایي یاره د بار نه روړي او زموږ په دې علاقه کې لګوي روړي یې لګوي یې پیسې دي خو نه وي کوم چې لسم کوي نه په دې سوچ کې چې یاره 15 کاله د دې خلکو حیثیت وګوره 15 کاله دوی څه حیثیت و کور یې نه وه کوټه یې نه وه دلته کې به موږ سره په دې علاقه کې به او نن به خلک راځي د دې ځای ځایي خلکو ته بد رد وایي د دې ځای په ځایي خلکو باندې نیوکې کوي د دې ځای نامې ګرامې خلک سپکوي دا د پیسو نشه ده نه ولې د لاس ته ملاوېدو چل ورځي نه اجره پاس دي نه جومات پاس دي نه د ناستې پاستې چل ورځي خو پیسه وله راغلې ده نو مستي به کوي نو مستي یې نه منو دا بزدله خلکه دي او بزدله خلکو ته به بزدله وایو خو څنګه چې بلرابي خادم صاحب وویل چې دوی دا خیراتونه د حاجي صاحب او دا دوی ته دا لارې او دا صاحب راغی دلته کې په جوماتونو کې په مدرسو کې د دوی پیسې لګول د غلا په پیسو جومات نه جوړېږي یو پلته یونیورسټي جوړه کړې وو هغې له جوازونه پیدا کړي نو موږ داسې خلک کوي چې موږ ولې جوازونه پیدا کړو بل فتنه خو زموږ په دې علاقه کې ډېره زیاته ده چې دغه شانتې خلکو ملګرتیا کوي نو خبرې ډېرې کېږي ډېر زیات خوشحاله یم چې راج تقسیم درته پېښ کوم ننګیال اعظم صاحب امید درنه ساتم چې دغه شانتې غونډې به بیا بیا را جوړې او دې سره خلکو کې شعور راځي نو یو جې خان مننه ما د دوه شعره یاد دي پښتو ښه یو نوم و یو دویم ویم چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه او کوشش کوم چې دغه دواړو شعرونو لاندې خپل ژوند تېر کړم او په هغې مسلې هم جوړېږي خو نه مه د اسپروشو نه سترګه رفي دا بزدله بېغیرته سنګدله او دغه دنده چې کوي دا زموږ د بچو پنده ده نو چې زموږ د بچو پنده کوي راولي چې موږ بچي هر کور کې خودکش هر کور کې ټمبم کوم کور کې چې یو سړی آیس کي د ده نه به یا تختي یا به تختې او یا به ورله علاج کوي نو چې داسې قسمه خلک دې موږ ته را پیدا کوي نو زه به د دوی ملګرتیا کوم د دوی به ملاتړ کوم د دې چې کوم سهولتکار دي کوم هغه سیاسي خلکه
چې هغوی له فلکسونه جوړوي ATM کارډونه دي په هغو هم لعنت پې ورپسې چې تاسو لګیا یې د داسې خلکو ویسنګ او شپارستون هم بله دغه خلکه کوي نو دا پاسوبه دا دومره په یاره کې وي خوبونه یې شته دی نه چونګ چونګولی باندې وده کېږي او د خپل سوري نه م یادېږي د دې خلکو نه به یېرېږه نه او موږ هم ملګري یو او بیا چې داسې ننګیال اعظم صاحب دغه میشن به نه پرېږدي ځکه چې کېدای شي حجرې ته سبا نه ډېر خلک رامات شي او ټاله هم لالچ درکړي چې راتلونکي الیکشن کې نو خو پوره د سپانسر کومه نو ډېر خلک داسې رالل چې هغه بیا ځان سپانسر کوي نو تمه ساتو چې دې شاعرانو ملاتړ جوړېږي دا ډېر غریبانان شاعران دي او زه د خپل تنګي دغه شاعرانو ته قلم قافلې ته خراج تحسین پیش کوم ډېره مننه خوشحاله ډېره مننه دا و د عرفان شرپو صاحب موږ سره شاته چې کوم دی نو فهیم خان هم ناست دی دلته په سټیج نعیم خان هم ناست دی ټیم په ټیم کې موږ له هم پروګرامونه کړي دي بلکې د ریاض الحق صاحب په وینا باندې او یاره موږ خو صفا خبره دا ده چې وروره زموږ اوس نه کېږي پروګرام زه خو کلاس 4 یم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې نایب قاصد یم منشیات هسپتال کې مې ډیوټي وه تر خپل وسه مې د دې علاقې ډېر کسان پرې داخل کړي دي الله دې د افیسر خوشحاله کړي یاره زموږ ګمني خدای کو که موږ د چا د سیمې یو کار کړی 2,200 صفحې کتاب مې راغونډ کړی نشید او عروج په بام د هغې زما دا نه یم جره چې خپل دغه کوم د هغې زما د چاپېدو وس نه کېږي زه څه وکړم تر خپله وسه موږ کوو لګیا یو بخره خان ملګرو د موبایلو کې چارج هم کم دی او ماښام ته هم ښه ډېر ټایم دی بس ډېرې خوږې خبرې دي خدای خو د اړه زه یم چې سمې چغې ووایم د خوشحالۍ نه داسې پروګرام دی خو څه وکړو ټایم لږ دی زما د ایم ای پښتو استاد چا چې ما د چا د وجې پښتو په ښه نمبرو باندې پاس کړی پېښور یونیورسټۍ نه آزاد اشنغري صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې خبرې موږ سره شریکي آزاد اشنغري دا څنګه چې سمندر صاحب ووایي چې یاره د منشیاتو نو دا حقیقت دی چې د منشیاتو په دې علاقه کې څونه هسپتالونه دي هم د ده په حالو ځلو باندې الحمدلله نن سبا په تنګي کې نشته او زه ستاسو په نوټس کې دا خبر راولم چې په عمرزو کې زمونږ د تنګي یو اسرار صاحب دی یو ملک وحید صاحب دی د دوی یو هسپتال دی په عمرزو کې د منشیاتو خلاف ډېر اعلی خدمات پکې کېږي ډېر ځوانان یې په سړیتوب کړه ډېر ځوانان یې خپل ځای ته راوستل بغیر څه لالچ نه تاسو ته دغه یو میسج در کوم که چېرته په علاقو کې داسې کسان وي نو چې دغه د عمرزو دغه هسپتال ته بیا بوځئ والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ډېر عزتمن صدر تقریب ډېر قدرمن مشر میلمه صاحب او ډېر عزتمن کوربه ننګیال اعظم خان زه څه ووایم د خبرو تکرار وي ریپیټیشن وي که زه دغه ووایم نو بیا به همغه خبره به بیا مطلب دا چې د کټ لنګې ته کښېني که سر ته خبره مسله یو ځای ته راځي خادم صاحب ډېرې مفید خبرې وکړې د قرآن او حدیث په رڼا کې د نشې په حوالې سره بیا ننګیال اعظم خان چې په کوم ساینټیفک طریقې سره د سیاست د لارې د هغې هغه تاریخي ټاټوبې بیان کړ دغسې سحر صاحب په نشو باندې خپل د کوچني عمر نظم وورو نو ټول بس خبره هم دغه یوه ده چې نشه او د هغې اسباب غربت د هغې علت دا ټول چې دی نو په دې معاشره کې زمونږ دي بلکې د بدقسمتۍ نه په اشنغر کې تنګي چې کوم دی نو د نشو دپاره مشهور دی حالانکې د تاریخ په کتابونو کې اشنغر چې کوم دی تنګي د اشنغر لکنو ګڼلی شي چې څنګه لکنو دی د لکنو ژبه خوږه ده خلک یې خواږه دي دغه شان د تنګي چې کوم دی نو خلک یې خواږه دي بس دلته هر قسمه کاروبار ډېر په طریقې سره کیدی شي که ډاکټر راشي که طبیب راشي که حکیم راشي که د چرسو او د پوډرو د آیسو سمګلر راشي دا ډېره ښکلې ایریا ده په دې کې ډېر ښه کار کېږي نو زه چونکې بانګې مو وي وخت لږ دی کم دی او زیاتې خبرې کول نه غواړم تفصیل کې انشاءالله دغه بل پروګرام ته که خیري دا د خدای خیري نه کړي دا یو تسلسل
به مونږ جاري ساتو دا به دوامدار ساتو د څه یېرې ترهې به مونږ انشاءالله مخکې مو آواز اوچت کړی دی بیا به مو اوچتو او دا د ټولو نه یعنې کمزوري ایمان دی چې کم از کم دونه خو کولی شو چې یاره نشو ته خو بد وایو دا هم یو عبادت دی نو زه بس مختصر خپل که ستاسو اجازه دی هله یو دوه درې کړی نظم مې دی هغه به تاسو ته خادم صاحب وایي لیونی یم که روغ یم نه پوهېږم د احساس په نیلي سور یمه جړېږم د دې خپل احساس په سره بټۍ سوځېږم د ژوند لارې لټوم پسې کړېږم نن زما ذهن کې څه عجیبه شور دی د یادونو تاج محل مې را نسکور دی یو عجبه تړسکه د زړه درزېږي د احساس نه عاري خلک څه پوهېږي مسیحا زما د رنځ دا به څه کېږي د زړه درد مې په مزه مزه زیاتېږي په تاله والا بیدیا کې ځان ته کور دی هر یو فرد د دې ماحول یو سړي خور دی پته نه لګي په کومه ټوقه ګیر یم دې شدت ته احساساتو ته چې زیر یم چې مې څوک په زړه دیره له هغو هیر یم کړېدلې تزنېدلې خدای ګو ډېر یم نو حال مې مه پوښتئ ملګرو زړه مې خور دی حال مې مه پوښتئ ملګرو زړه مې خور دی د دنیا د لنډ مطلبو مې زړه تور دی وسلام ډېره مننه دانش نغری صاحب وګوره په ایسو پوډرو کې ډوب شوی دی او نن د قام بچی په دې خبرو کې ډوب شوی دی او چا چې به وي دا دنیا ابس ته ځان ته وساتې هغه مولاګاډو موټرو کې ډوب شوی دی او رب دې سمندر شي دا بعضې پیر زمون بعضې پیر په چوپ منترو کې ډوب شوی دی ګلرحمان صاحبي صاحب دې راځي خپل کلام دې شکر کړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه د ننګیال اعظم خان شکریه ادا کوم چې موږ دومره عزت راکړو داسې ښکلی پروګرام یې دلته د نشو په باره کې زه د سوشل میډیا د ملګرو هم شکریه ادا کوم د لرې برې چې کوم شاعران راغلي ملګري هم د هغوی هم زه د قلم قافلې د اړخه د ټولو شکریه ادا کوم او زه رابشم خپل کلام نه ځکه چې ملګري پاتې دي د نشې د لعنته ځان ساته هرس مه کوه د دې دولته ځان ساته چې زر ستا د سلو برابر وي سپکو روپو بې برکته ځان ساته مننه د انساني قتل ملګري سپږلران دي د انساني قتل ملګري سپږلران دي صافي کې د صحبت ځان ساته په ترنم د کلام مجي د چا خیرې بدر پسې شي د چا خیرې بدر پسې شي د نشې کار مکوه د چا خیرې بدر پسې شي د نشې کار روی د الله منا داسې روزګار مکوه روی د الله منا داسې روزګار مکوه څوک چې کوي دغه کارونه په دوی نازل وي عذابونه د غم د پاسه پیغامونه په دوی نازل وي عذابونه ورته نږدې چې نشي ورته زار زار مکوه ورته نږدې چې نشي ورته زار زار مکوه روی د الله منا داسې روزګار مکوه حالی وخی بازار کې نشیانو لیپت زوانانو دا پمړو شمار دا انسانانو لیپت په خاورو کې ځوانانو حالی وخی بازار کې نشیانو لیپت په خاورو کې ځوانانو دی پمړو شمار دا انسانانو
لیپید په خاورو کې ځوانانا چې دا قتلیږي دا سوار مکوا ستا په نشه چې دا قتلیږي دا سوار مکوا روی دا الله منا داسې روزګار مکوا پتا خبر دی اوس چارواکي کاروبار به ختم شي هوا کې بیا بلاس بروړي په دنیا کې رسوا چنشي په غوبا کې پتا خبر دی اوس چارواکي کاروبار به ختم شي هوا کې بیا بلاس بروړي په دنیا کې رسوا چنشي په غوبا کې الته رسوا چنشي په ژوند ادبار مکوا رضا الله منا داسې روزګار مکوا د چا خیری با در پسې شي د نشي کار مکوا رضا الله منا داسې روزګار مکوا دنیا کې شته ښه روزګارونه د ساپي پشان کو کارونه دولت په وګټي هم عزتونه د ساپي پشان کو کارونه دنیا کې شته ښه روزګارونه د ساپي پشان کو کارونه دولت په وګټي هم عزتونه د ساپي پشان کو کارونه حلال دولت خوخوا ترتینا انکار مکوا حلال دولت خوخوا حلال دولت خوخوا تینا انکار مکوا امید الله منا داسې روزګار مکوا ډېره